بسم الله الرحمن الرحيم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. او صبوري خطبه شرح شروع تم پر النبي او نن خطبه متن شروع کیږي. ماتن وی الحمد لله الذي ابدع نظام الوجود. الحمد ورته قصې تیرې شوی مخکې. الحمد لله حمد ثابت دی لله خاص الله لپاره. الذي الله غزاد دی ابدع چې ناشنا پیدا کړی دی نظام الوجود د موجودات او نظام ناشنا پیدا کړی دی. موږ مخکې ویلو ابداع د ابداع نه د ابداع څه ته ویل کیږي؟ ایجاد الشيء من غیر مثال سابق. دا لغوي معنی وا او اصطلاحي تعریف ایجاد الشيء من غیر ماده. دیو شی ایجاد کول بغیر د ماده نه کې مثال سابق یو کنه ویدام ویلو کنه. الله غزاد دې چې دی مادم نو موجوده د نظام د موجودات د نظام او الله دا پیدا کړل. واخترع اولا اختراع وکړه پیدا کړلو ماهیات د اشیاء بمقتضى الجود د خپل سخا په تقاضې سره د ماهیات او د اشیاء او ماهیات پیدا کړه. واخترع او الله پیدا کړل ماهیات د اشیاء بمقتضى الجود د خپل سخا په تقاضا باندې هیڅ زور بنو بس د الله سخا او دغه تقاضا دا و چې پیدا کیږي. لکشن وکي به وانشا والله پیدا کړ به قدرت به خپل قدرت سره انواع الجواهر العقليه د جواهر عقليه او انواع پیدا کړ. جواهر عقليه او مراد عقول عشره دي دا به تاسو مرقات کې ویلي. جوهر او به عرض دا نه قسم معنی دي کیف کم او انفعال او فعل ویل دي کنم دي اضافت. وان شاء الله پیدا کړی بخل قدرت سره انواع الجواهر العقليه دي هغه انواع د جواهر عقليه او یعنی عقول عشره او انواع. افاذ اڅ بګنشته بس ترجمه ده کا لغت مونږ جوړونه اول نم دا خبره ده. فافاذ او الله فیضان کړي دي برحمته د خپل رحمت د وجنا د څه فیضان کړي دي. محرکات الاجرام د اجرام الفلکیه اسماني چې څومره مخلوق دي نور ستوري سپومې دي د اجرام فلکیه وي. د دې له حرکت څوک ور کوي حرکت نورم روان دی ګوره تاسو ثبات شته نور به یو سکند کې 30 کیلومتر مزل کوي. یو سکند کې 13 لاک ګنا د زمکه نه غټ دی. 14 لک چوند د زمکه نه زیات غټ دی. دمر لوین ور دی او به یو سکند کې 30 کیلومتر مزل کوي. دین وي 32 کیلومتر یې کوي. یګه کنه 30 کیلومتر نه 30 میل وېما میل زیات کیلومتر نه تقریبا 32 کیلومتر ته جوړیږي. اوې د نور چې کوم غونچه کې ده کنه ته کهکشا وته ویلې کیږي. اې د سی غونچه ده په دې کې نورم د سپومیم د استوري ډېر شي نه پکې دي. د لکاو نورونو په شان نور شي نه پکې دي. لکاو نورونو په شان پکې دي. دومره غټ شی ده یو کهکشا او دا دومره لوی ده چې 30 کیلومتر کې 30 میله پکې په یو سکند کې نور مزل کې دی روان دي او په 100 کروڑ کال کې په دیو کې سره تاو شي. دومره لوی نور دی 30 میله مزل په یو سکند کې کوي او دومره لوی کې کشاره چې په دې کې راتاویږي 2 کروڑ کال بدل شي او داسې کې کشګانې په عرباو باندې د فضا کې دي. یو دومره لوی ده هذا چې بار باو دي کا دغه ته ویل کېږي اجرام فلکیه او ته ویل کېږي څه اجرام فلکیه. یو وخت به دا شراشي چې دا به ول سوجن کېږي قیمت به قائم شي. سنسدانانو دا خبره کې انکار دي نه کوي. دا ما چې تسویل دا وسنی سنسدانانو خبرې دي کا وګورئ. افاذ والله فیضان کړي دي د خپل رحمت په وجمانی د څه فیضانی کړي دي. محرکات الاجرام الفلکیه د اجرام فلکیه او محرکات پیدا کړي چې غیله حرکت ور کوي. بعضی دین پرشته مراد دي. بهر حال
والصلاة چلو شو غوغ ورته کې دی والصلاة او صلاة و سلام دی وی على ذوات الانفس القدسية اواز درځي کنه صلاة و سلام دی وی على ذوات الانفس القدسية اغه نفوس والا خلق باندې چې على ذوات الانفس دغه نفسونو والا القدسية چې پاک نفسونو والا خلق دی یعنی نبی له سم یادی کا والصلاة و صلاة دی وی على ذوات الانفس القدسية هغه نفوس پاک دامن والو باندې المنزهات عن القدورات هغه پاک دامن چې هغه منزه دي صفا دي عن القدورات الانسيه دا انسی ګندګونه خصوصا خاص د پیغمبران دی کا دا ټول پیغمبران دی به وری والصلاه والصلاه دی على ذوات الانفس القدسيه هغه نفوس پاک دامن والا باندې چې هغه پیغمبران دي المنزهات عن القدورات الانسيه او دیو خالدی صفا دی دا ګندګینو انسانیونه دا پیغمبران شو خصوصا به په دغه پیغمبرانو کې خاص طور علی سیدنا زمون په سردار باندې صلوات و سلام وی صلات مطلب رحمت کامله دی وی محمدین چې محمدینم د صاحب الآیات د آیات والا د نشانات والا والمعجزات او معجزات والا دی وعلى آله دغه په آل باندې د صلات وی رحمت کامله وی اصحابه ادعال و اصحاب ټول کې من خبره کړي مخکې کا او دغه په اصحاب باندې دي صلات رحمت کامله وی کم صحابه یاده التابعین للحجج کم چې تابعداري د دلایل کوي او البینات او د دلایل د براهین او دلایل تابعدار دي کده سي صحابه وبعد پس دغه خطبینا ماتن وی فلما كان باتفاق اهل العقل واذ فلما كان باتفاق أهل العقل وإطباق ذوي الفضل أن العلوم سيم اليقينية على المطالب رئيس خلق بخطبو کې څلور شي نه بیانې کا څو عام طور څلوري کله کم کوزم پکې یو تعین متن تعین فن په دې فن کې دا کتاب ته ولي کړو دا غي وجه بیانې دا فن داسې او داسې ذکر کې کتاب لیکل دغه اوس دا تعین فن خبره دا شروع کړل چې په دې فن منطق کې تول کتاب لیکي یو دویم نمبر خبره دویم هغه دلته نه پټ کیږي بل اشاره کې پټ کېدله چې کوم فن کې خو ته کتاب لیکي خو دې فن کې نور کتابونه شته د پلاني کتاب شرح ولې لیکي تعین متن وته ویل کېږي دلته هغه نه جوړي کله کله خپل متن دی دا به ټیکټ څو شو دریم نمبر تعین تصنیف دا کتاب دی ولې ولیکو ضرورت څه پېښ شو یګ دې مان دې بیان کړي او څلورم نمبر د مصنف دې کتاب انداز لیکي چې دا څه حساب دی خطبو کې را څلور کار خلک کوي واغه خطبه چې هغه شرحي هغه کې څلوري او کوم متون ویل کدا نو به دري تعین متن تعین فن کولی کتاب لیکي صحیح دویم وجه تصنیف کتاب فن کې لري کې فن اصل فن دې ځکه کې لري دې کتاب څه ضرورت پوښ شته کتاب لیکي ضرورت څه پوښ او به د مصنف انداز کتاب مصالحه تعین فن کې کا په دې فن منطق کې زولي کتاب لیکم وجه بیانې او بعد فلما كان باتفاق اهل العقل هر کله چې په اتفاق د اهل عقل باندې و اطباق ذوي الفضل او په اجتماع د فضیلت والو باندې دا خبره وا کوم خبره وا چې ان العلوم سيم اليقينيه علوم چې دي خاص کر یقیني علوم چې دي اعلى المنطق هدي اعلى المطالب دا په مطالبو کې مطالب دا په مطالبو کې اعلی مطلب والا او مقاصدو کې لوی مقصد والا علم او به مناقب او په مناقب فضائل کې خسته منقب والا خسته فضیلت والا علم وو پیږي کنه ما ول دا څه کوي تعین فن کوي ولی منطق کتاب لیکي وای هر کله چې د اهل عقل اتفاق د ذوی الفضل اجتماع په دې خبره مان شي علوم یقینیه چې دي دا لوی مقاصد والا علوم د لوی مقصد والا علوم دي او دا د خسته منقب والا مناقب والا فضائل والا علوم دي او به چې چا دا علوم ذکرې مولوی صاحب
دا هغه دا علوم چې چای ذکرې داغه نفس چې ده عقول ملکیه او ته ډایرک متصل کیږي یعنی ډایرک ار سره اخلي خلاصه پوه شو لیکنه وګورئ هر کله چې اتفاق د اهل عقل او اجتماع د ذوی الفضل وا په دې خبره چې ان العلوم علوم چې دي سیم الیقینیه خاص طور من یقینی علوم چې دي علی المطالب مطالب دا هغه لوی مقاصد نو او هل مناقب او دا خسته په فضایل کې ان صاحبها اصحاب د علوم یقینه او چې اشرف الاشخاص البشريه دا به چې ذکریو غب په اشخاص بشریو کې عزتمندو یعنی انسانانو کې به عزتمند ثابت دلو ونفسه وان نفسه او نفس دغه کس دی صاحب علم یقینی والا یعنی عالم دی علم یقینی والا نفس چې غب په اشخاص بشریو کې عزتمندو یعنی انسانانو کې به عزتمند ثابت دلو ونفسه وان نفسه او نفس دغه کس دی صاحب علم یقینی والا یعنی عالم دی علم یقینی والا نفس چله حقائقها والاحاطه بكن حقائق لا يمكن الا بالعلم الموصوب برګوري او د علوم یقینیو په دقایق باندې پویدل او دغه په کن همانه ځان په کول د منطق نه غیر نه کېدل تاسو خبره پوه شئ ما تاسو ول دلته څه کوي تعین فن کوي چې د اهل علم او د ذوی الفضل او اجتماع په دې خبره چې علوم یقینیه لوی مطالب ولدي لوی منقب ول علوم دي او دا چې ذکرې هغه په خلکو کې بهترین سره دي تاسو خبره پوه شئ ما تاسو ول دلته څه کوي تعین فن کوي چې د اهل علم او د ذوی الفضل او اجتماع په دې خبره چې علوم یقینیه لوی مطالب ولدي لوی منقب ول علوم دي او دا چې ذکرې هغه په خلکو کې بهترین سره دي په دقایق د علوم یقینیه باندې باریکتیو والاحاطه او احاطه کول پورا یادول بکن حقایقها هغه کن حقایقن معنا به ان شاء الله رسمو بجنو اپ هغه بیخي حقیقت د غیز د کول لا يمكن ممکن نو الا بالعلم الموسوم بالمنطق هغه نه کېدل مگر په علم باندې تحصیل اول شي کوم علم کوم چې موسوم نامدار شوی منطق باندې دی دا ولی وإذا ذكر به بدي منطق ماني يعرف صحة لا يمكن ممكن نو إلا بالعلم الموسوم بالمنطق أغنى كده مگر باغ علم ماني تحصيل ولا شيء كم علم كم شيء موسوم نام دار شيء منطق ماني ده دولي وإذا ذكر به بدي منطق ماني يعرف صحة من سمني هذا غيدا پیړوای مطلب د قوتنا کمزوري د قوتنا معلومیږي چې لکه دغه کې صحیح دی او دغه کې کمزور دی دا معلومیږي منطق سره فاشار الي اشاره وکړه من هغه کس سعيده بلطف الحق بس ته فاشار نه به سبا وي ځکه فاشار نه پس اوس به دغه شروع شو دا د باچا صفاتونه شروع شو وګورئ کې دی وګورئ قال بسم الله الرحمن الرحيم الحق بس ته فاشار نه به سبا وي ځکه فاشار نه پس اوس به دغه شروع شو دا د باچا صفاتونه شروع شو وګورئ کې دی وګورئ قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ايو احداث ته ابدا دې ته ویل کېږي چې یو د شی څوک پیدا کی چې هغه ماده هم مخکینی او زمانه هم مخکینی نه مخکې ماده موجود یو نه کې ضمانتن تیر شوی دې ته یو تکوین یو احداث ته احداث ویل کېږي چې ماده خو مخکینی او زمانه مخکی لکه انسانان چې دوباره په دوه مشپلې پیدا کیږي کنه ماده دې ختمي شوی په دومره چې زمانه مخکې تیر شوی دی ایو تکوین دی چې اس ته احداث ویل کېږي چې ماده خو مخکینی او زمانه مخکی لکه انسانان چې دوباره په دوه مشپلې پیدا کیږي کنه ماده دې ختمي شوی په دومره چې زمانه مخکې تیر شوی دی ایو تکوین دی چې آزاد دی ابدا چې ناشنا پیدا کړی دی نظام د موجودات نظامی ناشنا پیدا کړی دی ناشنا مطلب وی کې یعنی مخکنه ماده وا او نه زمانه وا وخت را والله پیدا کړی دی ماهیات الاشیاء د اشیاء او ماهیات پیدا کړی څنګه پیدا کړی چا به زور کړی وای نه کنه د الله خپل سخاوه د غیر تقاضی موافقه پیدا کړو بمقتضى الجودي د وجه د تقاضا د خپل سخانه
وان شاء الله پیدا کړی دی بقدرت بخپل قدرت سره انواع الجواهر العقليه د جواهر عقلی او انواع پیدا کړی شغین او کولیا شرم المراد یا به موږ لراشي وافاذ والله فیضان کړي را ورولې دی رحمت خپل باندې وافاذ والله فیضان کړي دی د وجه د خپل رحمتنا د څه فیضان کړي یعنی موږ باندې رحم کړي دی خبرې محرکات الاجرام الفلکیه پیدا کړی دي فیضان الله پاک کړي د وجه د خپل رحمتنا د څه فیضان د محرکات الاجرام الفلکیه د اجرام فلکیه او محرکات پیدا کړي چې غیل حرکت ور کوي والصلاه والرحمت کامله دی وی علی ذوات الانفس القدسیه پیغمبرانو معنی چې هغه د پاکیزه نفوس والدی المنزهه عن القدورات الانسيه هغه پیغمبران کوم چې منزه دي پاک دي دا قدوره ګندګي انساني ګندګي نه انساني ګناهونو نه پاک دي پیغمبر خو ګناه نه پاکي کنه خصوصا علی سیدنا محمد خاص طور په زمنګ په سردار باندې دي صلاه رحمت کامله وی چې محمد دې صاحب الآیات خاوند آیاتو د نشاناتو والمعجزات خاوند معجزاتو دي وعلى آله دغه په آل باندې دي صلات وی رحمت کامله واصحابي دغه په صحابه باندې کوم صحابه التابعین کوم چې تابعداري کوونکي دي للحج تابعداري کوونکي دي د حجج او د بینات یو معنی ده وبعد فاستخذ بنا فلما ما تسویل څلور شینو بیان کیږي یو تعین د متن کیږي یو تعین د تصنیف کیږي او یو وجد دا انداز د مصنف کیږي انداز د مصنف چې کتاب انداز سره نو دې زنه واستعین د متن کوي منطق کې ولي کتاب لیکي خلاصه دا چې علوم یقیني چې دي دا د اهل عقل او د ذوی الفضل په اجتماع باندې لوی مطالبونه دي لوی مقاصدونه دي همدغه شان په خاسته او فضایلو کې داخل دي علوم یقینیه د علوم یقینیه والا سره چې دا په انسانانو کې لوی شرافت والا سره نو دا علوم یقینه ډېر لوی علوم شو او دغه علوم یقینه که څوک حاصلای اول به منطق حاصلای منطق داغو اعلی ده علوم یقینه دا لوی مرتبه ولدي او دا موقوف دي په منطق باندې منطق موقوف علیش ولا او د موقوف علی ما غشان مرتبه کوم چې د موقوفي کوم چې د علوم یقینه او مرتبه و د منطق هم شو هر کله چې اتفاق د اهل عقل او اطباق د ذوی الفضل یعنی اجتماع د ذوی الفضیلت والا هو پس خبره ان العلوم سیم اليقینیه علوم چې د خاص تور یقیني علوم اعلى المطالب دا بلوي مقاصدو کې دا د مقاصدنا لوی مقصد ګڼل شو او به المناقب او دا په فضایل کې لوی فضیلت ګڼل شو دا معنی ځان کوم دا صحیح ده یعنی مفهومي معنی ده وان صاحبها او صاحب د علوم یقیني او چې دي څوک چې یادي اشرف الاشخاص البشريه دا په اشخاص بشري انسانانو کې ټولونه اشرف او عزتمند دي ونفسه د نفس دې اسرا او اتصالا چا چې علوم یقینا یاد کړی هغه نفس زر متصل کیږي او قول ملکی او سره یګي په دې معنی وکانه الاطلاع ولا دقائقها نو سوال به راځي چې به دا دوی علوم دي علوم یقینه بارک بری تای کتاب لیکل منطق کې ولې لیکي منطق معنی موقوف دي کنه دا منطق معنی حاصلېږي وکانه الاطلاع و خبرداري حاصل اول على دقائق د علوم یقینه باندې او والاحاطه احاطه وكان الاحاطه او احاطه کول یعنی مکمل یاد اول بکن حقائقها هغه دغه د حقایق کنها فکنها معنی احاطه کول لا يمكن ممکن نه الا بالعلم الموسوم مګه په علم سره کوم چې نامدار شوی منطق باندې دی زکه به منطق سره به په منطق اذ به زکه به منطق سره یو رب به جندل کیږي صحتها صحت د علوم یقینیو ان سقم ادم مرزنا دې کې بدلږي دې کې صحیح کم دی بد کم دی هغه شو بدې کې بدلږي د کوټوالي د ملاوت بدلږي من سمنه د دې د پیړوالي یعنی د صحیح والی نه د صحیحتو بدلږي د بیماری نه او د بیماری د زو بدلږي د قوت نه دا مطلب دی بد کم دی هغه شو بدې کې بدلږي د کوټوالي د ملاوت بدلږي من سمنه د دې د